بسم الله الرحمن الرحیم. محترم المقام سامعین کرام، د زبرګې عظیمې میاشتې د شروع کېدو دپاره غالبا چې یو 2 ورځې پاتې دي. حدیث مبارک ما د سامعینو په خدمت کې په دې بنیاد باندې وړاندې کول غواړم چې د دې میاشتې د رب کریم په دربار کې ډیر لوی عزت دی. د جامع الصغیر حدیث مبارک دی. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې د رجب المرجب د اولنې ورځ چې څوک روژه ونیسي دا د 10 کالو د ګناهونو دپاره کفاره ګرځي، او بیا په 2مه ورځ باندې چې څوک روژه ونیسي نو دا د 2 کالو د ګناهونو دپاره کفاره ګرځي، او په 3مه ورځ باندې چې څوک د رجب المرجب روژه ونیسي نو دا د 1 کال د ګناهونو کفاره ګرځي. لکه دا 3 روژې پرله پسې نیول پکار دي، او بیا د دې نه بعد هره ورځ که د وقفې په بنیاد باندې نیسي یا که پرله پسې نیسي نو بیا هره ورځ د یوې میاشتې د ګناهونو دپاره کفاره ګرځي. الله جل مجده دې میاشت له ډېر لوی مقام ورکړی دی. یو حدیث پاک کې رسول الله صلی الله مبارک ورته رجب شهر الله فرمایلی دی چې دا د الله جل مجده میاشت د تخصیص په بنیاد باندې. ورپسې میاشته شعبان شهر شعبان معظم چې کوم دی نو دا زما میاشته. او د رمضان المبارک په باره کې نبی کریم علیه السلام مبارک فرمان کړی چې زما د امت میاشته. الله جل مجده دا حدیث مبارک ستاسو په خدمت کې سامعین کرامو په خدمت کې په دې بنیاد باندې گوش دراز مو کو چې الله جل مجده په دې د عمل کول توفیق نصیب کړي، او د دې هغه ثمرات او برکات د مغفرت د صغایرو په بنیاد باندې رب کریم موږ ټول ته نصیب وګرځولي.